گرانو مشرانو زوس د عوامی نیشنل پارٹی نا مستفقیگم ما سلویخ کالا د عوامی نیشنل پارٹی و داروم خو د عوامی نیشنل پارٹی ډیر ښه مشرانو خو الله ته منظوره نه وه په پاکستان مسلم لیگ نون کې منګ اعلان وکړو سره د برادرۍ. ګرانو مشرانو تاسو ته پته ده چې کله به زه د جي ټي روډ نه موټروې ته وختم نو الله ګواه دی چې ما ته به محمد نواز شریف یاد شو. نواز شریف په پاکستان کې یو واحد لیډر دی او موږ د محمد نواز شریف نه متاثره وو او د زړه مینه مو سره وه او د شهباز شریف سره زموږ د زړه مینه وه او زما ورور د امیر مقام سره زما د زړه مینه وه نو ما ځکه په دې پاکستان مسلم لیگ کې شمولیت وکړو. ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو تاسو ته پته ده چې 3 ځله محمد نواز شریف وزیر اعظم پاتې شوی دی. که تاسو په 2013 کې چې کله هغه وزیر اعظم منتخب شو په دې علاقو کې د بجلۍ سهل و ګراني وه بېروزګاري وه 15 کاله حکومت کې هغې به ورځ په ورځ بجلي به مخه کېده او ارزاني به م راتله. هغه تاسو ته پته ده چې کله سونامي راله نو 10 کاله په دې صوبه باندې حکومت وکړو. هغه 1 کروڑ نوکرانې 50 لکه کورونه بجلی به ارزانوم ګیس به ارزانوم. هغه عزیزانو تاسو ټولو ته پته ولګېدله چې هغه ډېر دروغجن سړی و. نن د هغې دغه حال دی چې زما د پاکستان شهیدان زما د پاکستان د ادارو خلاف خبرې کوي. نن چې کوم دی زما د پاکستان د شهیدانو توهین کوي. زه د دې خبرې ډېر مذمت کوم او عمران خان له شرم پکار دی. ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو تاسو سبا موږ ورور امیر مقام صاحب خبرې کوي سیاسي. میڈیا کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دینے پر میں انجینئرنگ مقام صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ملک کے موجودہ صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا واحد میاں نواز شریف ہے. میاں نواز شریف پاکستان کو ایشین ٹائیگرز بنانے والا شخص ہے. بطور وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. ہم میاں نواز شریف صاحب کو 4تھی بار وزیر اعظم جبکہ انجینئر امر مقام صاحب کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہو. بہت بہت شکریہ.